الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي شرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال تبارك وتعالى في مقام آخر واركعوا مع الراكعين وقال تبارك وتعالى في كلام المجيد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أقم الصلاة لذكري وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلوات الوسطى وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات وقال تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال تعالى فصل لربك وانحر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. درود شریف وی په شوق سره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس زما محترمو تاسو به حضرت مفتی سے هم امید دی چې دا خبره به جمعه د جمعې په مانځه کې او د هغې نه علاوه چې د جمعې مونځ دا په هفته کې یو ځل وي، نو موږ تاسو خپل کارونه مخکې وروستو کو او د مانځه د تیاری دپاره خپل کوشش د ټولو نه اول کو. دیو جن د 2 اذانونه هم دې دپاره کي چې اول اذان وشي نو ته جناب حضرت انسان د ټول مصروفیات هغه پرېږده او د مانځه د تیاری دپاره کوشش وکړه. خو عجوبه ده زمونږ د خلکو د عادت جوړ شوی چې دویم اذان نه شوی دی نه ځان نه رسوي، بس ځان له یو عادت یې جوړ کړی. او ماشاءالله ډېر کسان داسې دي چې هغه په وخت ځان را رسوي، بیان هم اوري، یو خبره یو حدیث یو آیت واوري او دارنګې چې کوم دی خشوع خضوع سره هغه مخکې نه ځان تیار کړي او راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې کم کس د ټولو نه ړومبې بیا راشي جمعې مانځله د هغه دپاره ثواب لکه یو اوښ چې هغه صدقه کړي. هغې نه پس چې بیا څوک راځي نه هغه دپاره غوا میخه بیا دارنګې چیلې بیړ بکري او بیا هغې نه چې کوم دی مرغي. او حدیث شریف کې دا هم راغلی چې بیا آخري درجه کې چې څوک راځي هغه داسې که گویا کې چې هغه د انډه یعنی هغه صدقه کړه. نو دا کله دا حساب وي تر کومه پورې دغه ثواب بیا ملویږي. نو چې کله خطبه شروع شي امام را پاسي خطبه شروع کی دې ټیم کې په گیټ کې د مسجد په دروازه کې فرشته ولاړي، هغه چې څوک راځي په رجسټر کې د هغې نوم لیکي فلانی ابن فلانی د هغه اندراج کی. کله چې خطبه شروع شي دا رجسټر بند کی دا فرشته په خپل هم حاضر شي خطبه اوري او بیا هغې نه پس چې کم کس راځي هغه د دې ثواب نه محروم شو. نو دې وجې نه بار بار دا خبره عرض کیږي چې د جمعې د مانځه دپاره موږ تاسو هغه په ټیم باندې راځو. دې کې به زموږ تاسو ته ډېر روحاني او په هر لحاظ سره الله رب العزت به زموږ تاسو ټول مشکلات حل کوي. کله چې یو کس مسجد ته منډې وای نو الله رب العزت به هغه د کور شاته څومره مسایل هغه پاتې کړ او د الله دربار ته راغلو، د الله درگاہ ته راغلو اور سوالی بن کر اللہ سے سوال کرنے والا بن گیا تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے سوالوں کو ان کی حاجات کو ان کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا. تو آج اس کے جو جمعہ ہے اس میں آپ حضرات کو نماز کے متعلق کچھ تھوڑی وضاحت اس کے متعلق بات ہوگی. محترم، عربی میں نماز کو صلات کہتے ہیں اور اردو فارسی میں اس کو نماز ہی کہا جاتا ہے. تو صلات کے بہت ساری لغت میں معنی ہیں. ایک معنی ہے دعا کرنا. شرعی اصطلاح میں کہ نماز ہے کیا چیز، تو ایک خاص عبادت ہے
جو خاص ارکان و شرائط اور آداب و مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے مخصوص اقوال یعنی اذکار و مخصوص افعال یعنی رکوع، قیام، سجدہ وغیرہ، تو اس کی جو مخصوص ایک صورت بن جاتی ہے، اور مخصوص اقوال اذکار کی جو اس میں ادا کیے جاتے ہیں، تو ان مخصوص اقوال اور مخصوص ارکان کو، شرائط اور آداب کو، تو ان کو کہتے ہیں نماز یا صلاۃ۔ تو مختصر الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مخصوص اقوال و افعال مخصوص اوقات میں ادا کرنا، یہ ہے نماز۔ اب اس کی کچھ وضاحت وہ یہ ہے، مخصوص اقوال مثلا ثنا ہے، بسم اللہ، تعوذ، اعوذ باللہ، الحمد شریف، اس کے علاوہ کوئی صورت یا تحیات، درود شریف وغیرہ، یہ ہے مخصوص اقوال یعنی مخصوص اذکار۔ اور دوسری جو تعریف کے اندر یہ بات تھی کہ مخصوص افعال تو بہت سارے ہیں، لیکن یہاں پر ایک شکل دینا ہے کہ قیام ہے، پھر اس کے بعد رکوع ہے، پھر اس کے بعد سجدہ، تحیات ہے، اس طرح ایک ترتیب کے ساتھ ان اعمال کو کرنا، یہ ہے افعال۔ اور مخصوص اوقات وہ تو واضح ہے، صبح کے اوقات ہے، وقت ہے، ظہر کا، اس طرح عشاء وغیرہ سب نمازوں کا۔ تو ان مخصوص اوقات کے اندر مخصوص اذکار اور مخصوص افعال کو ادا کرنے کا نام جو ہے یہ صلاۃ ہے۔ محترم سامعین، 5 نمازوں کا ثبوت یہ کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بلا شبہ یہ نماز اللہ رب العزت نے فرض کی ہے مومنین پر، کتاب موقوتا یعنی خاص وقت میں یہ فرض ہے۔ تو یہ اوقات جو ہے اس کے اندر نماز پڑھنا مخصوص اوقات ہے، یہ بھی فرض ہے۔ اور نمازوں کا ثبوت جو ہے قرآن اور حدیث سے بھی ہے۔ ایک تو یہ آیت ہو گئی کہ کتابا موقوتا، اس طرح احادیث بھی اس پر بہت سارے احادیث ہیں کہ اس کے اندر نماز کا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ نو محترم سامعین، چې موږ تاسو ته د مانځه د اوقاتو علم وي، دا ډیر ضروری دی، او بعضې خبرې داسې چې هر یو خبره په قرآن کې موجود نه وي، احادیثو هغې طرف ته اشاره کوي، وضاحت کوي۔ دیو جنه احادیث هم داسې نه دي څنګه چې بعضې ډله وایي چې صرف اهل القرآن یو مونږه، او د احادیث د هغې طرف ته پام او د هغې نه انکار کوي۔ بل آیت کې الله رب العزت فرمایي چې وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، د آیت نه احادیث ثابت شل، نو په احادیثو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا وضاحت شته پورا په تفصیل سره، چې کم وخت کې کم مونځ قضا کیږي او کم وخت کې د ادا، البته تر دې پورې چې مستحب اوقاتو هم ذکر احادیثو نه ثابت دی چې په دې وخت کې دا مونځ کول، اول وخت کې په تاخیر سره کول، په اول وخت سره، کم وخت کې چې کم دی بهتر دی۔ دین علاوه چې د مونځ حکم یو مونځ نه کول دی او یو د مونځ نه انکار کول دی۔ که مونځ د سړی انکار وکړي چې زه مونځ نه منم، انکار وکړي، نو دا سړی خو کافر شو، ځکه چې د قرآن ډیر شی آیتونه دي او ډیر متواتر احادیث دي، نو دا سړی د هغې نه منکر دی، نو دا کافر دی۔ او یو کس داسې چې هغه مونځ کوي نه، منی هو عقیده یې دا ده چې مونځ فرض دی خو لیکن سستی کوي، نو دا سړی بیا غټ کبیره ګناهونو کې چې کوم دی یو کبیره ګناه په دروازه باندې دا ولاړ دی، دی وجې نه دا بیا کبیره ګناه کې د دې به بیا دنه تپوس کیږي۔ بل یو چې دا مونځونه ټولو نه اول کم پیغمبر کړي، لکه سحر مونځ دی دا کم نبی یا پیغمبر ادا کړی دی، بل مسپخین مونځ دی، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب آپ جنت سے نکل کر باہر آئے اور رات کی تاریکی کے بعد صبح ہوئی۔
نو حضرت آدم علیه السلام دا سحر مونځ چې کوم دی ټول نه اول ادا کړی دی. او دا ماسپښین مونځ بیا هغه چې کله د زوال د نور بالکل د سر د پاسه شي او بیا لږ داسې معمولی لږ اخوا شي نو دې ټیم نه بیا زوال ختم شي او چې کله سر د پاسه ولاړې دي ته بیا زوال وي. نو دا زوال د نور چې کله زوال شو په دې وخت کې بیا حضرت ابراهیم علیه السلام د ماسپښین مونځ ادا کو او دی په هغه وخت کې کړی چې کله د لخت جگر حضرت اسماعیل علیه السلام د ته ذبح حکم ملو شو نو هغه وخت چې کوم دی دا ماسپښین دغه مونځ بیا ادا کړ. بیا د مازدیگر مونځ دی تو عصر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھی او دا مونځ یې کله کړی یونس علیه السلام دا هغه وخت چې کله د مئی په خېټه کې صحیح سالم وو او الله رب العزت صحیح سالم د مئی د خېټې نه چې کوم دی هغه د بهر کو او دویم یو زندگی الله رب العزت ورکړه نو د وخت د مازدیګر وخت نو مازدیګر مونځ یې وکړو. د نه پس د ماښام مونځ دی نو دا حضرت عیسی علیه السلام د ماښام مونځ ادا کړو اور بیا د نه پس د ماسخوتن مونځ دی ماښام عشاء کی نماز نو دا مونځ کم پیغمبر اول کړو دا حضرت موسی علیه السلام ادا کړو او دا په هغه وخت کې چې کله د مدین نه بهر لاړو نو موږ مسلمانانو باندې دا 15 مونځونه فرض دي او دا اولو العزم من الرسل چې دا غټ حضرات هغه انبیاء کرام د غټو لویو مرتبو ولو هغې چې کوم دی اول مونځ دویم مونځ په دې طریقې سره ادا کړو. د مانځه فضیلت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف ته فرمایي چې د اسلام بنیاد هغه 15 شیزونه دي. د اسلام بنیاد په 100 شیزونو باندې بنی الاسلام علی 5 15 شیزونه د اسلام د بنیاد دي ہے کہ یو توحید اور رسالت د اقرار کول گواهی ورکول د توحید د الله تعالی د وحدانیت او دویم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت نو دی گواهی کول دا اول دی شهادت الله اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله یا محمد رسول الله. دویم بنیادی چیز په 15 کې هغه الصلات مونځ. دریم چیز هغه زکات. څلورم رمضان المبارک روزه او پنځم چیز حج چې دا چا باندې فرض کیږي دا خو ځان له یو بحث باب د مسائل دي خو کم کس چې استطاعت ولې نو هغه باندې چې کم دی دا حج هم فرض دی. بخاری مسلم کې دا حدیث شریف راغلی نورو کتابونو کې ګڼ شي احادیثو کتابونو کې دا حدیث شریف مذکور دی چې بنی الاسلام علی 5 نه کې دا 15 شیزونه دي یو پکې چې کوم دی مونځ دی. نو دی وجنه محترمو د مونځ د فضیلت د پر دا حدیث یو بنیادی کردار بس د اسلام بنیاد هغه دا 15 شیزونه یو چې کوم دی پکې مونځ دی. اوس یو کس کور جوړی او کم ځای کې د بنیاد دا کمزوري شو هغه باندې بره آبادی کوي نو دا به د خطرې نه خالي. نو درنګې د اسلام او د ایمان که څوک وایي چې زما د اعمال نورم مضبوط شي او زما بنیاد مضبوط شي نه کې د 15 شیزونه یو پکې مونځ دی. اوس که مونځ کې سستی راځي بنیاد کمزورې دی دی باندې نور اعمال دی نشي ودرولی نو کله چې مونځ کمزوري شو نور اعمالو کې به دی کمزوري راځي دنه به ګناهونه کیږي او دی به چې کوم دی په حرامو کې مبتلا کیږي. نو دی وجې نه د مونځ د پابندي اهتمام کول. بل یو حدیث شریف دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایمان او د کفر په منځ کې د مونځ چې کوم دی یو حد فاصل دی یعنی کفر او د ایمان په منځ کې چې کوم فاصله راولي هغه مونځ راولي. نو دی وجه نه بعضو ائمه او دا فتوا ده چې کوم قصدن عمدن مونځ قضا کوي نه کوي وی دا کافر شو. من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر
چا چې ترک منځ عمدن نو دا سړی کافر شو. نو دی وجنا د منځ د اهمیت د پاره دا حدیث هم یو دا ورډ دی ورډ. بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې چا قصدن عمدن منځ پر خود دا کافر شو. دا حدیث په مشکات شریف کې هم شته. بل یو حدیث شریف ته حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خزان د موسمو په دې کې داونه د پاڼ اسیم رجیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خزان په دې جاړو په زمانہ کې یو د اونې څانګه راونی ولا بلکې یو دوا څانګې راونی ولې او هغه چې کوم دی او خزولې او دا غي نه ډېر زیاته هغه پانی چې کوم دی راو غورځیدلې. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې ای ابو ذر چې کوم یو خلوص دل سره د زړه د اخلاص نه موس کوي هغه د ګناهونو داسې رجیږي لکه دا ونه نه دغه پانی راو غورځیدي او راو رجیدي. نو د مونږ د فضیلت د پر څومره لوی او د فضیلت د پر څومره ماشاءالله دا حدیث چې کوم یو کس په اخلاص سره د الله د رضا لپاره موس کوي اهتمام کوي د بل څه نیت پکې نه ریاکاری نه الله رب عزت د اعمال نه د ګناهونو دسه ختمي لکه څنګه چې تاسو دا مثال کې اوریدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمای څنګه داونه نه د پاڼې غورځي. حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هم چې فرمای چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو ځل دا تپوس وکړو چې په ټولو عبادتونو کې کوم یو عبادت زیات خوښ دی. الله رب العزت ته په ټولو عبادتونو کې کوم یو عبادت زیات خوښ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې منځ نماز الصلات او الصلاة عماد الدین منځ دا دین ستنه ده. اوس دا غستنه دا کچرته څوک اونړی نو وایي چې د دین اونړو او که د دې ستنې د حفاظت وکړو خیال یې وساتو گویا کې چې د دین خیال وساتو. بل یو حدیث شریف ته تاسو به اورېدلی تبلیغیان حضرات دا حدیث بیانوي چې کوم کس د 5 منځونو اهتمام کوي الله رب عزت به ته 5 انعامونه ورکړي. یو انعام دی آپ دې دنیا هغه څه شی دی رزق به الله رب عزت فراخه کی. اوس مونږ څومره منډې ترډې سحر وزو مخام رزو بیا مخام هم سوچونه د سبا غم ویرا سره. نو دی وجنا که څوک وایي چې زما دنیا او آخرت دواړه خسته شي دی به په مونځ کې پابندي کوي د مونځ اهتمام به کوي د مونځ د مسایلو نه به ځان خبروي د مونځ د فرایض او واجبات او مستحبات د لحاظ به ساتي. نو الله رب عزت د دنیا هم ښایسته کوي او آخرت بم واصلور انعامات بیا دغه دي چې زنکدن سختی و پې نه. یو حدیث شریف مفهوم دی صحت خو یې راله پته نشته چې که یو کس باندې او یا غزاره د تورې وشي دا به برداشت کی خو د زنکدن د سختی به برداشت نه کړی شي دومره سختی ده. نو کوم کس چې د مونځ پابندي کوي نو الله رب عزت به دته د زنکدن هغه سختی هغه اسانه کی. د دویم انعام چې مرګ نه پس ملوي هغه د عذاب قبر نه نجات ته نجات. عذاب قبر دینا
دې مرحلې نه او په دې مرحله باندې د هر یو انسان هغه تګ شته. قبر یو منزل دی څنګه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مشهور حدیث دی چې هغه به ډېر زیات جړل چې کله به په قبر باندې ورغلو. چا تپوس وکړي چې تاسو ډېر زیات جاړئ چې کله تاسو قبر ته مخامخ شئ. نو هغه ووایي چې دا قبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی چې یا هو د جنت د باغچو نه یو باغچه ده او یا د جهنم د منزلونو یو منزل دی، یو کنده ده. نو دلته څوک ناکام شو نو ظاهره خبره چې هغه بیا ټکانه جهنم دی. الله دې موږ تاسو وساتي. او که دلته سړی کامیاب شو نو دا قبر عذاب دا به که موږ غواړو چې نجات حاصل شي نو دې دپاره ضروري ده چې مونځ اهتمام وي. لړمنانو کور دی، د یوازې والي کور دی، د تنهایی کور دی او د غم او درد د پریشانۍ کور دی او د خوشحالۍ کور هم دی چې کم کس نیک اعمال کړي دي ځینه. خو هسې نه، الله دې موږ تاسو عذاب قبر نه محفوظ وساتي. که زموږ ستاسو اعمال داسې وو چې هغه د وجې نه موږ تاسو ته عذاب قبر میلو شو نو ډېر سخت عذابونه دي. محترم سامعینو، موږ تاسو دنیا کې د یو ماچس اندازه ولګو چې ماچس موږ خوک کې لږ غونده کې اور د هغې یا شعله راورسي نو زموږ اګو ته تقریبا 3-4-5 ورځې هغې نه موږ په تکلیف یو. نو هغه یو عذاب چې تر قیامته پورې به جري، هغه عذاب چې تر قیامته پورې به جاري وي نو د هغه عذاب به بیا څه وي؟ هغه ډېر دردناک عذاب دی. اور دی، خو داسې اور دی چې دنیا د اور نه او یا ګونه او څو ګونه زیات دی. دې وجې نه تاسو د دنیا د عذابونه لږ وګورئ چې کوم ځای کې اور ولګي مکمل بلډینګ ختم کی. دومره سخت د دنیا اور او بیا د جهنم اور او د عذاب قبر نو دا داسې عذابونه، دا مراحل دا زموږ ستاسو مخې ته دي. دې نه غافله کېدل دا د عاقل سړي کار نه دی. دا به کم عقل سړی دې نه غافله کېږي. الکیس من دان نفسه، هوښیار سړی خو هغه دی چې هغه ځان له آخرت برابر کو، قبر یې برابر کو. زموږ ستاسو د ورځې د مصروفیات لږ وګورو چې دا په کوم ځای کې روان یو مونږ. آیا دنیا مقصد دی که ضرورت هم جوړ کړی دی او آخرت هم مونږ ضرورت ګڼو که مقصد یې ګڼو؟ حقیقت خدای چې دنیا یو ضرورت دی او آخرت یو مقصد دی. خیسه مثال ورکوي تبلیغی حضرات. په سفر کې ټرین کې ناست یې، ګاډي کې ناست یې، ستا منزل مقصود چې کوم دی کراچي دی یا لاهور دی، اوس دغه ټرین روان دی په سټیشن باندې هغه سټاپ وکړو. اوس دلته چې کوم دی مسافر راکوز شول، خپل ضرورت پوره کوي. څوک اوبس کی، څوک روټۍ خوري، څوک باتروم ته ځي، خپل ضرورت هغه پوره کوي. اوس چې ارن اوالی شو، ریلګاډي تیار شو، اوس چې کوم حضرات کوز شوي دي خپل ضرورتونه پوره کوي، څوک اوبس کی، څوک څه کوي، څوک څه کوي.
دغه ټول افراد بخپل ضرورت پرېږدي خو ټرین ته به ځان رسوي. ولې؟ خبره واضحه ده. ولې چې د ده په ذهن کې دا خبره شته چې زما مقصد هغه لاهور ته یا کراچي ته ځان رسول دي، او دغه اوبسکل په دې وخت کې یا دکان نه یو شی اخیستل دا یو ضرورت دی، دا که نشي خیر دی خو مقصد چې پوره شي. بس دغه مثال د قیامت او د آخرت او د دنیا هم دی. دنیا زمونږ ضرورت دی، دا موږ ګټو، مال بم ګټو، جایداد بم زیاتو، بینک بیلنس بم زیاتو، ضرورت دی. خو مقصد ګڼل دا بیا بیوقوفي ده. مقصد به د هغه آخرت او قیامت او قبر، دا به ستا مقصد وي. الله رب العزت زمونږ ستاسو ذهنونو ته د مقصد کوز کی، دا خبره ذهن ته راځي نه، ډېر لرې لرې امیدونه یې زمونږه. بهر حال خبره بل طرف ته لاړه. نو د منځه مقصد کې یو فوایدو کې ایو دا هم و چې الله رب العزت به د عذاب قبر نه محفوظ کی. بل انعام چې څوک د پنځو منځونو اهتمام کوي دغه دی چې په ورځ د قیامت چې هغه سخته ورځ ده، نفسا نفسی اور روح کا ایک عالم ہوگا، انبیاء کرام بھی نفسا نفسی کا نعرہ بلند کرے گا. نو الته دا حالات دي، سخته ګرمي ده، د یو بل د پریشانو نه څوک. نو الته به حساب یسیر وي، چا چې مونځ کړي هغه سره به آسان حساب کتاب وشي. او پنځم انعام چا بیا د ټولو د پاسه دی چې الله رب العزت به دغه کس د جهنم د اور نه محفوظ کی چې کم کس د مونځ پابند دي. غټه خبره جناب، جهنم نه بچ بس جنت ته لاړې. دا د مونځ هغه فضایلو کې بل یو حدیث شریف کې مرضی. دا حدیث شریف لږ اورو د عمل په نیت سره، او اس مشکل هم نه دی چې کم کس سلوی خورځې تکبیر اولا سره مونځ وکړي، الله حضرت بدله دوه انعامونه ورکوي. یو د جهنم د اور نه به بری شي، دویم د منافقت او د نفاق نه به بری شي. سلوی مونځ تکبیر اولا سره. تکبیر اولا کې بیا علماء اس تفسیر بیان کړی دی چې تکبیر اولا نه مراد څه دی. نو یو خدای چې امام الله اکبر ویل تم ورپسې متصل الله اکبر ووایې، نو دا تکبیر اولا دی. بعض وایي چې نه